أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے. پیغمبر علیہ السلام تا پیوزل پورا قرآن ندے نازل شوے، بلکہ مختلف حالاتو او ضروریاتو پا مناسبت باندے مختلف آیاتنا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے با نازل دل. دیو جنا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دا ممکن نوا چی دا شورونا قرآن پاک پا یو کتابی شکل کی اولی کلیشی او محفوظ کلیشی. پا ابتدا دا اسلام کے دا قرآن پاک دا حفاظت دا پارا دا طولو نزیاد زور پا قوت حافظہ اچولے کے دبا. پیغمبر علیہ السلام تا چی بکم آیات مبارک نازلے دا نو پا اغی وقت با جبرائیل علیہ السلام چی سنگوے نو پیغمبر علیہ السلام با وسر سمدستی زر جب مبارک خوزولا او اغا آیات بے یادو چران ایر نشی او خم یاد شی. نو اللہ حکم رولے گا لا تحرک به لسانکا، جب پہ مخوزوا. اللہ وطا حکم رولے گا چی آیات دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا غوک کیگ دا او دغ وقت کے دا یادولو دا پارا جب مخوزوا، زر پہ جب مخوزوا. ستا دا الفاظ الدہراولو ضرورت نشتا. اللہ تعالی دا سے قوت حافظہ در کڑی را چی پا یوزل وینا باندے با مکمل ستا یادیگی او ضربر فرق با پکنی نو بس صرف اوریدلو کا. نو دینا پس چی پیغمبر علیہ السلام تب جبرائیل کم آیات ہوئی او جبرائیل بلال فوراً پورا پا پورا با اغا آیات یادو او پیغمبر علیہ السلام با یو صحابی تا وہ فرمائل چی دا اولی کا املا بے اویلو. پیغمبر علیہ السلام چی املا بخلاص اکلا صحابی با لکلو کرن بیا بے پیغمبر علیہ السلام تا وورل کلکلو کی باتی لگزر دیر فرق راغلو فرق بیتی ہوئیستا. پا دی طریقہ باندے دا طول قرآن پاک دا طول و نزیات محفوظہ خزانہ دا پیغمبر علیہ السلام زلم مبارک پا زلم مبارک کے طول قرآن اللہ محفوظ کو او پا دغ زلم مبارک کے چکم قرآن زیشو پاغے کے دا یو معمولی دا یوی دیر کمی غلطے امکان ہم نشتا. و بیام پیغمبر علیہ السلام با دمر احتیاط کو کہ ہر کال پر رمضان کے جبرائیل علیہ السلام تبے طول قرآن اورو جسو مرا طول قرآن نازل شویو اگر طول پا طول بے وطا اورو. او پا آخری کال چی پیغمبر علیہ السلام وفات کے دا نو جبرائیل علیہ السلام تے دوزل مکمل قرآن اورولی ری دور بے کو
او صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام د قرآن پاک معنی او مطلب بم خو ورسره الفاظ به هم په صحابه کرامو یادول او خپل د صحابه کرامو د یادولو دومره شوق چې هر بنده د یو بل نه د قرآن په یادولو کې د مخکې کېدلو فکر وکړو بلکې بعض زنانا هغوی خپلو خاوندانو سره چې نکاح کوله وی مهر به نه راکې خو قرآن به راته ښې ما ته قرآن وښیه دا مې مهر شو نو د قرآن د یادولو سره د زنانو دومره شوق و چې مهر ناخلمه ما ته د دې په بدل قرآن وښیه په سونو صحابه کرامو د دنیا ټول غمونو نه ځان آزاد کړی او خپله ټوله زندګي یې د قرآن یادولو ته وقف کړې وه او بیا صرف یادول نه بلکې د شپې په مانځه کې به یاد قرآن دهراوه او دومره به ولاړو چې خپې به وپړسېدې عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به یو سړي هجرت وکړ د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته به راغی وی پیغمبر علیه السلام به د مدینې انصارو کې یو کس ته حواله کړ وی به ده ته قرآن وښیه مسجد نبوي کې د قرآن د یادولو والو اوازونه دومره به زیات شو چې کله کله پیغمبر علیه السلام به تاکید وفرمایه چې لږ په مزه وایې په مزه وایې مسجد نبوي کې صفه یو دنکاچه وه او په هغې صفه باندې به صحابه کرام ناست و ټوله ورځ قرآن به یې یادو اصحاب صفه د هغې ملګرو ته به اصحاب صفه وي لږه موده کې د صحابه کرامو یو لوی جماعت تیار شو چې هغوی ټول حافظان په هغې کې خلفای راشدین او د هغې نه علاوه حضرت طلحه حضرت صاحب عبداللہ ابن مسعود حذیفہ ابن الیمان ابو هریرہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عمر ابن عاص عبداللہ ابن عمر معاویہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن صاحب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا پکې خاص کسان دي د دې نه علاوه سوونه نورم د قرآن حافظان صحابه کرامو کې ابتدا د اسلام کې ډیر زیات زور په قرآن یادولو باندې ورکړی شو چې قرآن یادوي او د حالاتو مناسب دغه وخت کې قابل اعتماد طریقه هم دقه وه دغه وخت کې د لیکلو لوستلو والو تعداد کمو او د کتاب چاپ کولو دپاره پرس او چاپخانې نه وې نو که صرف لیکلو باندې اعتماد کېدی نو قرآن به دومره وسیع پیمانه باندې خور شوی نو نه به قابل اعتماد حفاظت شوی اوس د دې په ځای عربو له الله داسې قوت حافظه ورکړې وه چې یو کس ته به په زرګونو اشعار یادو یو کس په زرګونو اشعار به یادو او معمولی دیهاتی باندیسی هغوی به د خپل خاندان شجر نسب خو یادو خو د خپلو اوښانو او د خپلو اسونو به هم شجر نسب یادو د زړه زور یې زیاتو چې زمونږ کره دا اوښ دی نو دا د فلاني اوښ زوی دی او هغه د فلاني اوښ زوی په سوونو اوښان به پلار نیکه چېرته ساتلي او سلسله به را روانه هغې له به یې نومونه میښو یاد به مو نو دغې دپاره قوت حافظه وه نو قرآن دپاره دې قوت حافظې ډېر کار وکړه هغه اشعار وغیره په دې قرآن یادو د قرآن پاک یادولو نه علاوه
پیغمبر علیہ السلام د لیکلو اهتمام کړو. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام پما باندې با قرآن لیکو چې وحی به نازل شنو پما به لیکل. نو چې کله به وحی نازلېدله نو پیغمبر علیہ السلام باندې به ډېره سخته ګرمي راغلله، بدن مبارک به ټول خوله خوله شو، او چې دغه کیفیت به ختم شو نو ما به چېته د څاروي د شا د ولي دا رمبې تخته اډوکې وی دا تخته اډوکې به مې راواغېشته، یا د بل څیز یو ټوکړه به مې راواغېشتله او د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې به حاضر شوم او ما ته به املا ویل او ما به آیات لیکه. وی د لیکلو نه چې به فارغ شوم نو د قرآن د نقل کولو بوج به ما داسې محسوسو چې ما به وی زما پتون به د ډېره زوره اوس مات شي او زه به بیا د ګرځېدو قابل نیم. وی چې ما به لیکلو کړو نو پیغمبر علیہ السلام به وی ووروه، ما به هغه لیکلو ته کتل او رول به مې کول، لکه ما نه څه معمولي غلطي به مې شوې وه هغه به یې راته ټیک کړله، بیا به یې چې خلکو ته اوس ووروه. نو کوم آیات چې به نازلېده پیغمبر علیہ السلام به په یو کاتب په خپل مخ کې هغه لیکل، د پیغمبر علیہ السلام مخ کې به آیات ولیکلی شو، بیا به پیغمبر علیہ السلام ته اورو. د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه علاوه نور صحابه کرامو باندې هم پیغمبر علیہ السلام کتابت او لیکل با کول. پاغی کے خلفاء راشدین هم دی، پاغی ویم لیکل کول. ابی ابن کعب، زبیر ابن العوام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ، خالد ابن ولید، ثابت ابن قیس، ابان ابن سعید وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص طور باندې قابل ذکر دی، نورو باندې به لیکل کول، خاص کاتبانو دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقه وا چې د قرآن پاک کومه حصه نازله شوله نو کاتب ته به ویل چې دا په فلانی صورت کې د فلانی آیات نه رستو د فلانی آیات نه مخکې ولیکا. د آیات ترتیب بم پیغمبر علیہ السلام خو. دغه زمانہ کې کاغذ کمو نو د قرآن آیاتونه زیات تر کانو باندې، سرمنه باندې، د قجرو په لختو باندې، په بانس باندې، د ونو په پاڼو باندې، د سارو په اډوکو باندې لیکل کېده وه. البته کله کله به کاغذ میلاوېده، په کاغذ به یې لیکل، نو کاغذ کم. نو په دې طریقه د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د قرآن پاک لیکل نسخه تیاره شوله. د پیغمبر علیہ السلام په نگرانی کې ټول قرآن ولیکلی شو، خو یو کتابی شکل کې نو، په مختلفو ټوټو باندې ټول قرآن لیکلی شوی دی د پیغمبر علیہ السلام مخکې. او دې سره صحابه کرامو د خپل یاداشت دپاره ځان له بم لیکل کول، چې د چا به څومره زړه غوښتل نو د قرآن پاک حصې به ځان له لیکلې. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې مسلمانېده دا د اسلام ابتدا وه، نو دی د خور او د اوښي کور ته چې لاړه او ور یې وډبو، قصه مشهوره ده، معلومه ده. هغه وخت کې حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور او اوښي ته قرآن خو خپل لیکلې صحیفه ورسره وه. نو په ابتدا کې صحابه کرامو ځان لا د خپل یاداشت دپاره به هم لیکل کول. مختلف حصو ټوټو باندې د قرآن پاک لیکل به کېدل او ډېر زیات زور په قوت حافظه اچولی شوی و. ډېرو صحابه کرامو قرآن پورا یاد کړو.
اوس کتابی شکل ته راتلل دا څنګه وشو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل دور خلافت کې د پیغمبر علیہ السلام د وفات نه وروسته دا خبره ضروري وګڼله چې دا مختلف ځایونو کې قرآن آیاتونه لیکلي شوي دي، دا را جمع کول غواړي، یو ځای او محفوظ کول غواړي. نو خپله ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کوي چې جنگ یمامه وشوله. د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وخت کې یو جنگ وشو، هغې ته وی جنگ یمامه. نو د دغه جنگ یمامه نه وروستو زید ابن ثابت وی زه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوغوستلم. زه چې ورلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم موجودو. نو ما ته وفرمایل چې ما ته عمر راغی او راته ویل چې په دې جهادونو کې د قرآن حافظان شهیدان شو، ډېر حافظان شهیدان شو. که داسې دا جهادونه جاری وي او د قرآن د حافظان د جهادونو کې شهیدان کیږي نو دا قرآن به زمونږ نه ختم شي. ډېره حصه به ختم شي. نو زما رای دا ده چې ته حکم وکړه چې دا ټول قرآن په ترتیب ولیکلی شي، یو نسخه تیاره شي. وی ما عمر ته وی چې عمره هغه کار څنګه وکم چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ دا کار کتابی شکل کې پیغمبر علیه السلام قرآن نه دی لیکلی، څنګه ولیکم؟ وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب راکړه چې په خدای قسم دا کار بهتر دی، دی کې خیر دی. دی نه پس به عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ما ته وی تر دې چې زما زړه کې خدای راواچوله چې دې کار کې خیر دی. اوس زما رای هم دا ده کومه چې د عمر رای ده. دی نه پس وی ابو بکر صدیق ما ته حکم وکړ، وی فرمایل چې ته نوجوانې سمجھدارې، منږ ستا په باره کې بدګمانه نه یو، تا د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې کتابت د وحی کړی دی، لہذا ته د قرآن کریم آیاتونه تلاش کا، راجمع کا، یو کتابی شکل کې ولیکه. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قسم په الله که دې حضراتو ما ته وی چې غر اونړوه یو ځای نه بل ځای ته یوسه، دا حکم یې ما ته کړی وی، د دې به دومره بوج په ما نو لکه څومره چې د قرآن په جمع کولو باندې په ما بوج راغی، لکه دا ډېر د ذمهواری کار و. وی ما ورته وی هغه کار تاسو څنګه کوئ چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل په الله قسم دا کار بهتر دی، دی کې خیر دی. وی دی نه پس به ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ما ته ویل تر دې چې زما زړه کې الله راواچوله چې دې کار کې خیر دی. وی دی نه پس بیا ما د قرآن آیاتونه راجمع کول شروع کړل، د قجرو په لختو، په کاڼو، په تختو، په سرمن وغیرہ، او د خلکو په سینو کې چې یادو دا ټول دا مې راجمع کړل. اوس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپله حافظ قرآن دی، هغه داسې کولی شو چې یو ځای کې ځان له ناست و د قرآن حافظو، بس د اول نه تر اخره به یې لیکلو، تیاره نسخه به یې پیش کړو، دا قرآن والی وی دی کولی شي، خو نه داسې ونه کړل، په خپل یاداش باندې اکتفا ونه کړله. د ده نه علاوه په سوونو د قرآن حافظان نور مو چې هغې راجمع کړي چې راځئ چې قرآن ولیکو، او بیا خلکو ته چې دا بس د مختلفو حافظان ولیکو، نو په دې هم اکتفا ونه کړوې، داسې هم نه کومه. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې لیکلی شوي نسخې چې خلکو سره وي دی هم کولی چې هغوی ته یې چې راوړو چې نقل یې کړو، او بیا خلکو ته چې دا قرآن نه دی هم ونه کړل، بلکې دا تمام ذرایع په یو وخت باندې دی راوړل او ټول ذرایع په کار راوستل، او هر یو آیات چې به یې لیکه
نو پاغې به دوه ګواهان غوښتل، هر یو آیات سره دوه ګواهان. هغه دوه ګواهان به وایي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه دا آیات په خپله اورېدلی دی، دقسې مې اورېدلی دی، او زما په مخ کې پیغمبر علیه السلام په فلاني کاتب لیکه، زما مخ کې لیکلی شوی دی. داسې دوه ګواهان په یو یو آیات یې راغوښتي دي، او ورسره د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې چا لیکلو نو هغه به هم ترې راغوښتل، هغې سره به هم کتو. نو په دې طریقه باندې د قرآن آیاتونه را جمع کړل. هر یو چې صحابي به آیات راوړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل هم حافظ قرآن او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دیم په دې کمیټه کې اغشتو د قرآن په لیکلو کې. نو زید ابن ثابت او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما دوی به په شریکه د صحابه کرامو نه آیات وصولو، دوه ګواهان به یې غوښتل. هغوی به وی زمونږ په مخ کې نازل شوی دی، زمونږ په مخ کې پیغمبر علیه السلام لیکلی دی او موږ ته اورېدلی دی. بیا چې دقه لیکل به د خلکو نه واغشت او شهادت، نو زړو نسخو سره چې چا سره خپل لیکلو هغې سره به مقابله کې او به یې کتل. نو په دې طریقه باندې ټول قرآن را جمع کړ. خو بیا هم یو کتاب کې نو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دې کمیټې باندې دا قرآن را جمع کړ، نو دې کمیټې ټول قرآن ولیکه، خو یو کتاب نو لکه زمونږ مخې ته چې یو قرآن پروت دی. څنګه هر یو صورت یې ځان له ځان له سپاره کې ولیکه. صورت بقره ځان له سپاره ده، آل عمران ځان له ولیکه جدا کتاب دی، صورت یاسین ځان له کتاب دی. داسې یو یو صورت ځان له کتاب شو، او دې نسخې ته لفظ نوم کېښوده، اصل. نو په دې ترتیب باندې چې دا قرآن را جمع شو، نو دا هغه ترتیب و چې پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته ویل چې دا آیات په فلانی صورت کې فلانی آیات نه مخکې فلانی آیات نه مخکې ولیکه. نو دغه ترتیب هم پکې و، خو د صورتونو ترتیب نو، هر صورت ځان له کتاب و. او په دې نسخه کې د قرآن پاک د 7 قرأتونو لحاظ ساتلی شوی و چې په کم قرأت چا وی نو ویلی شو. د دې نسخې د لیکلو مقصد دا و چې یو مرتب نسخه د تمام امت لپاره اجماعي تصدیق سره تیار شي، چې کله اختلاف راشي چې دې سره مقابله کوي، بیا دې ته رجوع کیږي. دا نسخه چې تیاره شوله، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې هغه سره محفوظ پرته وه، او چې بیا هغې وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دا نسخه امانت پرته وه. او د هغوی نه پسو د پیغمبر علیه السلام بیبي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره وه، او چې حضرت حفصه بیبي وفات شوله نو مروان ابن الحکم سره پرته وه، او بیا هغه په دې خیال باندې دغه نسخه اوس وځوله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نسخې تیارې وي، نو دا نسخه هغه بیا ختمه کړله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په نسخه د ټول امت اتفاق راغلی و، نو دغه نسخه بیا ختمه کړه ویسوله. اوس حضرت ابو بکر صدیق قرآن را جمع کړ، خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هم جامع القرآن وی. نو دا هغه جمع د قرآن دا څنګه وه؟ حضرت عثمان جامع القرآن دا واقعه داسې ده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې اسلام د عربو نه اوتو، روم ته لاړ، ایران ته لاړ،
پاکستان، افغانستان، ہندوستان طرف تا اسلام رو رسیدو. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی اسلام 400 تا رو رسیدو. دا پیخور پا علاقہ باندے حضرت سنان ابن سلمہ ابن المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پیخور تا رو رسیدو. حضرت سنان صحاب بابا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی پیخور علاقے ترور اور دغه زمانہ دا 35 ہجری و 400 تے اسلام را رسیدلی. اور 400 دا ډیر پخوانی خار دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا مخک دا خار آبادو. 400 وال عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے نا مخک خار آبادو. او په دې د باندې د 400 مقبره چې په ایشیا کې د ټولو نه زړه مقبره ده او د ټولو نه وسیع او لویه مقبره ده په دنیا کې وګوره دا مقبره. نو دا بیا د اکبر بادشاه او د شاهجهان بادشاه په وخت کې جوړه شوې دا مقبره وقف شوې ده. وی 400 نن ورخاته ته دا میدان همواړه مقبره د قبرستان مراکړو نه تر تنګي پورې دا شان وقف کړی د اکبر او شاهجهان. نو دې ځای ته د حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې اسلام را ورسېده. هر نوې علاقه کې چې خلک به مسلمانان شو نو د هغې مجاهدینو نه قرآن به یې زده کو چې د چا په لاس باندې به دوی ته د اسلام ښکلی نعمت میلو شوی و. دا هغه تاجرانو نه به قرآن زده کو چې کوم تاجران به د دوی علاقې ته راغلي وو او بیا به د هغوی په لاس دوی مسلمانان. او مخکې خو تاسو وویل چې قرآن په 7 قرتونو راغلی و. نو مختلف صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه مختلف قرائت مطابق قرآن زده کړو. نو هر صحابي خپل شاګرد ته د هغه قرائت مطابق قرآن خولی کم چې هغه د پیغمبر علیه السلام نه زده کړی. نو دغه شانته د قرائتونو اختلاف لري لري ملکونو ته ورسېده. نو کم خلق چې د دینه واقف وو چې قرآن په 7 قرائتونو راغلی دی نو هغه خلکو کې خو اختلاف نو. خو چې کم خلق لري علاقو کې دی او د دې اختلاف نه خبر نو چې قرآن په 7 قرائتو دی نو هغه خلکو کې به جګړې پیښې دي. بعضې خلکو به خپل قرت ته ټیک وي او د بل قرت ته به غلط وي. دې جګړو کې دا خطره وه چې متواتر قرآن ته څوک غلط وي نو سنگین جرم کوي، لویه ګناه ده. او بله دا چې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ کومه نسخه د قرآن لیکلې وه هغه په مدینه منوره کې موجود وه نو نورو علاقو کې خو نه وه. په ټول عالم اسلام کې داسې معیاري نسخه بله نه وه چې د امت دپاره هغه حجت او دلیل شي. او نورې ځان له انفرادي چې چا نسخې لیکلې وې په هغې کې د 7 قرائتونو د راجمع کولو اهتمام نو. نو د جګړو فیصلې دپاره قابل اعتماد طریقه دا وه چې په تمام عالم اسلام کې یوه نسخه دې خوره شي چې په هغې کې د 7 قرائتونو لحاظ وي او کم قرت ټیک دی او کم غلط دی دا پته پکې لګي. دا کارنامه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړې ده. هغه څنګه وکړله؟ حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ د آرمینیا او آذربایجان چې دا د روس علاقې دي په دې کې جهاد لتلی او هغه ځای کې ولیدل چې خلک د قرآن پاک په قرائتونو کې یو بل سره اختلاف کوي. نو دی چې مدینه منورې ته واپس راغی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ورغی یا امیر المؤمنین ادرک الامه. امیر المؤمنین امت بیا موما وی څه چل شوی دی؟ وی د الله د کتاب په باره کې د یهودو نصواراو په شانته اختلاف په مسلمانانو کې راغلی دی. علاج یې وکړه
وی څه چلو شو؟ وی آرمینیا محاذ باندې جنگیدو، جهاد هم کو. وی د شام خلق د ابی ابن کعب قرائت وی، عراق والتی خبر نه دی د دې قرائت نه. عراق خلق د عبداللہ ابن مسعود د قرائت مطابق قرآن وی، شام والتی نه دی خبر. وی دوی چې یو بل ته مخامخ شي، یو ته وی کافر، بل بل ته وی کافر، غلط قرآن وی غلط قرآن وی، دا خو ټول خرابیږي په دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطره مخکې نه محسوس کړې وه، اطلاع ورته ملو شوې وه چې په مدینه کې هم داسې واقعات شته. د قرآن پاک د یو استاد شاگردان د یو قرائت مطابق، د بل استاد شاگردان د بل قرائت مطابق، د مختلف استادانو شاگردان چې یو بل سره مخامخ شي او مختلف قرائتونو کې یو ته وي ته غلط وي، بل بل ته وي ته غلط وي. حذیفه ابن الیمان دې خطرې ته توجه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راواړوله. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را جمع کړل او ته تقریر وکړ، وی ما ته دا اطلاع ملو شوې ده چې بعضې خلک یو بل سره دا قسمه خبرې کوي، زما قرت ستا د قرت نه بهتر دی او دا خبره کفر ته رسي، لہذا تاسو سره لرئ ما ته ووایئ. وی صحابه کرامو تپوس کوي ستا سره ده؟ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما رای دا ده چې موږ دا ټول خلک په یو مصحف په یو کتاب را جمع کړو او اختلاف نه پیښیږي. وی صحابه کرامو د ده رای خوښه کړله. وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا یو خطبه وویله، وی فرمایل چې تاسو په مدینه کې زما سره قریب یې، د قرآن پاک د قرائت په باره کې د یو بل تکذیب کوي، یو بل سره اختلاف کوي. دې نه معلومیږي چې کوم خلک ما نه ډېر لرې وطنونو کې دي د هغوی به څه حالي، هغوی به ډېر تکذیب کوي، ډېر اختلاف به کوي. نو داسې یو نسخه تیارول پکار دي چې هغه واجب الاقتدا وي، ټول خلک هغې پسې اقتدا وکړي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ کرا سوال جواب ولېږه چې تا سره کومه نسخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تیاره ده او موجود ده، هغه موږ له راولېږه، موږ به د هغې نه نقل وکړو، اصل نسخه به تا له واپس درولېږو. وی حفصې بیبي هغه صحیفې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له راولېږلې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د څلورو کسانو کمیټي جوړه کړله. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام رضی اللہ تعالیٰ، دا څلورو کسانو کمیټي جوړه کړه او ورته ډیوټي ورکړله چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومې صحیفې لیکلې دي د هغې نه تاسو نورې صحیفې تیارې کړئ چې په هغې کې د سورتونو ترتیب هم وي، ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سورتونو ترتیب نو مقرر کړی، ځکه هر سورت جدا جدا کتاب و. نو تاسو به یو کتاب جوړوئ او د سورتونو ترتیب به پکې وي. وی دا څلور واړه صحابه کرام په دې کې زید رضی الله تعالی عنہ انصاري و او دا درې کسان دا قریشي. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ستاسو د زید ترمنځ د قرآن په یو حصه کې اختلاف راشي چې کم یو لفظ په کومه طریقه ولیکو، لیکلو کې اختلاف راشي، نو تاسو د قریشو په زبان باندې به ولیکئ، ځکه قرآن په قریشي زبان نازل دی. نو بنیادی طور باندې دا کار د څلورو کسانو کمیټې ته حواله شو او نور صحابه کرام په دې کې هم مددگار لګېدلي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې چې کومه نسخه تیاره شوې وه په هغې کې سورتونه مرتب نه وو، هر سورت جدا جدا کتاب و او دې کمیټې چې کوم قرآن ولیکه نو هغې کې سورتونه په ترتیب کړل. رسم الخط
دویمه خبره دا وه چې قرآن په داسې رسم الخط ولیکلی شو چې د مختلفو قراءتونو لحاظ پکې و. او دریم دا چې د قرآن پاک مکمل معیاري نسخه چې ټول امت په هغې باندې اجتماعي تصدیق کوي هغه صرف یو نسخه تیاره شوله. او بیا د دغې نسخې زیاتی نقلونه تیار شو. یو روایت کې 15 په دویم روایت کې 9 قرآن شریفونه ولیکلی شو یو شان. یو په مکه مکرمه کې کېښودی شو، دویم په شام کې، دریم په یمن کې، څلورم په بحرین کې، پنځم په بصره کې، او شپږم په کوفه کې، او اوم په مدینه منوره کې. دې ښارونو ته یو یو قرآن ولېږلی شو. او ټولو خلکو ته حکم وشو چې تاسو خپل قرآن ګورئ نو دې سره مقابله کوئ که چا سره څه لیکل وي. دې نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نور نسخې چې چا سره وي نو هغې ته حکم وکړو دغه نسخې ختمې کې، ځکه دې نه بیا وروستو اختلاف پیدا کېږي. یوه نسخه بس تیاره پاتې شو. د قرآن اصل نسخه چې دې کمیټې ولیکله وی دا اصل شو، او د دې نه که د چا سره مختلف لیکل وي ختم یې کې. وی ټولو صحابه کرامو د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا کار ډېر ښه وګڼو، تایید یې وکړو، حمایت یې وکړو. قرآن پاک کې تلاوت چې کېږي نو دې کې اسانتیا پیدا کولو دپاره نور کار شوی دی. فیصله وشوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا قرآن په کم طرز ولیکه، بس دې نه پس ټول امت به په دغې طرز لیکل کوي، بل طرز به پکې ني. رسم عثماني باندې به لیکي. دا واجب شو چې بل خط به څوک نه لیکي، همدقسې خط به لیکي. په دغه قرآن پاک کې نقطې نه وې، زبر، زیر، پیش، شد، مد دا پکې نه و. نو د عجمو دپاره دا کار ګران و، ځکه اسلام عجمي ملکونو ته چې ورسېده نو د دې خبرې ضرورت پېښ شو چې نقطې او زور زیر پیش دې وشي. عرب چې نه هغوی ته خو اسانو، لکه موږ چې اردو پښتو بغیر د زور زیر نه وایو، نو عربو بغیر د زور زیر نه قرآن ښه ویلی شو، خو موږ نه شو ویلی. نو زموږ دپاره دې بزرګانو دا خواري وکړله چې زور زیر پیش نقطه شد مد دی راله جوړ کړه، غوطې ولګول. اوس دا کار چا کړی دی؟ نو دا حجاج ابن یوسف کړی دی. د مشرانو په مشوره باندې حسن بصری، یحیی ابن یعمر، نصر ابن عاصم اللیثی وغیرہ دې بزرگانو مشوره وا او حجاج ابن یوسف دا کار کړی دی. زور زیر پیش وغیرہ شد مد نقطې د حجاج ابن یوسف کړی دی. اوس دا قرآن پاک و منزله دی، دا کار پکې چا چلولی دی؟ وی صحابه کرام او تابعین د دوی معمول دا و چې په یو هفته کې به قرآن ټول خلاصو. نو د دې مقصد دپاره روزانه تلاوت دپاره یو مقدار مقررول، دې ته حزب وی یا ورته منزل وی. نو ټول قرآن پاک د اوه منزله جوړ کړی دی. نو دا منزل له کوم ځای نه شروع کېږي او په کوم ځای ختمیږي؟ اوه منزله قرآن که په هفته کې څوک قرآن خلاصوي. نو دې دپاره د قرائت دا کتابونه وغیره دي، دوی وی فمی بشوق، وی دا لفظ دکه نو دې نه ترتیب معلومیږي. اوس فمی بشوق دا خو یو حرف راغشت دی او د یو منزل د سر ټکې دی. نو فی سورة فاتحه رنبنې منزل د سورة فاتحه نه شروع شي، سورة نساء پورې یو منزل، یو حزب.
سورت فاتحینا سورت نساء پوری. دویم منزل د سورت مائدنا تر سورت توبه پوری. دویم منزل د سورت مائدنا سورت توبه پوری. او دریم منزل د سورت یونس نا سورت نحل پوری. او سلورم منزل د سورت بنی اسرائیل نا سورت الفرقان پوری دی. او پنزم د سورت شعراء نا سورت یاسین پوری دی. او شپگم د وصافات نوالا تر حجرات پوری دی. او اوم د سورت قاف نا تر اخره پوری دی. اوس د سر ټکو ته وګوره. نو لومبنې د فاتحې نه دی، دویم د مائدې نه دی، او دریم د یونس نه دی. دا درې واړه یو ځای که نو دی نه فمی جوړ شو. فمی ف فاتحه میم مائده یہ یونس فمی. بشوق بنی اسرائیل و پس شعراء شن وصافات وو او قاف واخر کې شو. نو دا و منزله د قرآن جوړ شو. و حزبه دا سپاره پکې کم ځای کې جوړې شوې. 13 سپاره. سی پارا دا دا پارسه لپس سی منه 13 پارا منه جز 13 جز. نو دا 13 حصے منگ و تا سپاره وایو، پارا یا سپارا. وی دا د ماشومانو چې قرآن وی نو د دوی د اسانتیا په خیال باندې 13 مساوي حصے یې جوړې کړي دي. نو هر 13 حصے ته پارا یا سپارا وی. اوس پاتې شي رکو. نو دا رکو په مانځه کې چې قرآن ویل کېږي په مانځه کې، نو د الحمد نه پس یو خاص مقدار کې حصہ د قرآن دا به صحابه کرام و تابعین وغیرہ ویلا او بیا به رکو لتلل. نو دغه خاص مقدار له نوم کې خود رکو. دې پورې بس نور به ان شاء الله بیا شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.